قرآن خو کتاب هدایت ته، دا خو ته به یو سیز هر یو قدم باندې به الله حکم ته ګورې، د الله رضا ته به ګورې، او بیا به ته یو ځان له ذهن جوړې او عمل به د هغې مطابق د دې دپاره هدایت دی که هدی للمتقین دی که. نن هسې مثال په طور خبره کومه که نن قرآن الله پاک اوچت کتاب پین شي، حروف ختم شي، حافظانو د زړه نه الله پاک دا قرآن واخلي، نو موږ باندې به څه فرق راشي؟ ژوند خو موږ خپل مرضۍ سره تېرو او دا یاداشت ټول الله پاک واخلي، هېڅ فرق به نه راځي زموږ ژوند. ولې چې قرآن او حدیث دا زموږ ژوند کې نشته او نه موږ په دې باندې ژوند تېرول غواړو، نه په دې پوهېږو، نه ځان پوهول غواړو. لکه تاسو وګورئ بالکل ذره برابر به فرق نه، صرف دا به راشي چې یاره روژې میاشت راځي نو حافظان خو به د زړه نه لکه خالي شوي وي، بس حافظ به تا ته ګرځې به چې بی تراوو کې ختم، دا چا باندې بس دا یو فرق به راشي. یا تلاوت ته ښځه ناسته کور کې تلاوت کوي، بس هغه تلاوت لپاره بس نه، بس صرف ناظرات تلاوت، بس نور فرق به نه راځي زموږ ژوند.